بسم الله الرحمن الرحیم. باب الصلاة فی الکعبه. دا باب د منځ کول په کعبه کې داغه متعلق. مخکې دا خبره ذکر کړې وه چې د جنایزو نه پس د کعبې د منځ بیان په آخر د کتاب الصلاة کې د دې د وجې نه کوي چې کتاب برکتي ځای کې منځ کولو باندې ختم شي، چې هغه کعبه کې منځ کول یا کعبې چاپېره یا د بره. او ما قبل د شهید بیانو هغه سره مناسبت دا دی چې شهید د عذاب نه په امن کی، نو څوک چې کعبې ته داخل شي نو هغه هم امن کی. ومن دخله کان آمنا. بے کعب خپل معنی د اوچتواله، کعبې تم کعبه ځکه وایي چې اوچته را په ځمکه دیوالونه دي، او ګیټو تم کعب وایي، دغه شان وکواعب اترابا بوټو سینو والا ښځې. درې مسلې راته بیانوي. یوه دا چې کعبه کې دننه منځ کول، او دویم د کعبې نه چاپېره مسجد الحرام کې منځ کول، او دریمه مسله د کعبې د بره منځ کول. اوله مسله کعبه کې دننه منځ کول زموږ د احنافو په نظر باندې که فرض یو که نفل جایز ده. صاحب د هدایې فرمایي چې د امام شافعي رحم الله مسلک دا دی چې دواړه نه دي جایز، خو نهایه کې په دې باندې رد راغلی دی چې شوافی هم جایز ګڼي دواړه. او د امام مالک رحم الله رای دا دی چې فرض نه دی جایز که کعبه کې دننه کې نفل جایز دی. برحال الصلاة فی الکعبة جایزة، صلات په کعبه کې منځ په کعبه کې دننه کول جایز دی. فرضها و نفلها، فرض منظم جایز دی، نفلم جایز دی. خلافا للشافعی رحمه الله فیهما، خلاف ثابت دی امام شافعی رحمه الله ته په دواړو کې. لاندې دي کأن هذا وقع سهوا من الكاتب فإنه يرى جواز الصلاة في الكعبة فرضها ونفلها. امام شافعی رحمه الله دواړه جایز ګڼي. کذا اورده اصحاب الشافعي في كتبهم، لنډه دا د شوافی هم جایز ګڼي. ولی مالک، امام مالک رحم الله ته خلاف ثابت دی، صرف فرضو کې فرض جایز نه ګڼي، نفل جایز ګڼي. زمونږ د احنافو دپاره دلیل بخاری حدیث دی، لأنه صلی الله علیه وسلم چې وصل فی جوف الکعبه منځ یې وکړلو په مین د کعبه کې، نو کعبه کې منځ کړی یوم الفتح د فتح مکې په ورځ، نو موږ وایو دا منځ فرض و، بس خبره ختمه. او نفل هم کړي، او که څوک وایي چې نه دغه منځ نفل و، نو به موږ جواب کوو که منځ نفل وي او که فرض وي، استقبال قبلې په شرط کې دواړه برابر دي. نو څنګه چې نفل منځ کیږي کعبه کې دننه مخې ته کم دیوال دی، بس هغې ته استقبال دی، که نه هغې قبله ده. نو نفل چې څنګه کیږي دغه شرط پوره دی، بس فرضو کې هم پوره دی. ولأنها صلاة استجمعت شرائطها، عقلی دلیل اصلی. ګوره کعبه کې منځ کول دا داسې منځ دی چې د منځ پوره شرایط پکې دي، چې په هغې کې یو دا دی چې قبلې ته دې مخ وي، نو شرط پکې موجود دی. بهرحال ولأنها کعبه کې منځ کول صلاة، دا منځ دی، داسې منځ دی استجمعت شرائطها چې جمع کړي دي خپل ټول شرایط. خصوصي شرط لوجود استقبال القبله هغه دا دی چې استقبال موجود دی پکې، استقبال قبله څومره حصه دې مخې ته ده، بس دغه عمره استقبال کافي دی کنه. لأن استیعابها لیس بشرط، ځکه استیعاب کول د قبلې ټولې قبلې ته مخ کول دا شرط نه دی. او ولې شرط نه دی؟ ځکه چې ممکنه نه ده. لکه یو سړی د کعبې نه بار منځ کوي مسجد الحرام کې، نو که یو طرف ته وله ودرېږي، نو ښي طرف او ګس طرف ته خو یې بې مخ نه وي که نه، استقبال نه وي. او دا کېدی نه شي چې بس ټولو طرفونو ته مخ شي. نو بهرحال ټولې کعبې ته مخ کول، ټوله پوره کعبه چې ده دا ځان له قبله جوړول ممکن نه دي، نو شرط به څه شي؟ مخکې راځي. اوس دا مسله بیانوي که چېرې
کعبه کې دننه جماعت کیږي، جمع سره مونځ کیږي او داسې وشي، بس دې کې اوس صورتونه دي داسې ووایي. که چرې کعبه کې دننه جماعت کیږي، جمع سره مونځ کیږي، نو په هغې کې یو صورت دا دی چې امام یو دیوال ته مخ دی او د مقتدیانو د هغه په مقابل کې کوم دیوال دی هغې ته مخ دی، یعنی د امام شاته د مقتدیانو هم شا ده، یا مقتدین امام مشرق ته ولاړ دی، مثلا مشرقي دیوال ته، مقتدین ځینې مغربي دیوال ته دي، ځینې شمالي ته دي، ځینې جنوبي ته دي، دا ټول جایز دي، دغه دواړه صورتونه جایز دي. او که چرې امام مثلا مشرقي دیوال ته مخ دی او مقتدین هم ټول پسې شاته ولاړ دي، مشرقي دیوال ته مخ دی، امام مخکې دی، مقتدین پسې شاته دي، نو دا صورت هم جایز دی. درې شو. څلورم صورت پکې ناروا دی چې کم دیوال ته د امام مخ دی هغې ته د مقتدین هم مخ دی، خو مقتدین مخکې د امام نه ولاړ دي. مشرقي دیوال ته امام هم مخ دی، مقتدین هم مخ دی، خو مقتدین چې دي د امام نه مخکې ولاړ دي، دا صورت ناجایز دی. څلور صورت مې ویل، ګورئ بیا واورئ. مثلا اول صورت امام مشرقي دیوال ته مخ دی او ټولو مقتدینو مغربي دیوال ته مخ دی، شا د امام او د مقتدینو دا یو بل ته مقابل ده. صاحب د هدایي دا صورت ذکر کړی، فجعل بعضهم ظهره الى ظهر الامام، بعضی ذکر کړي ځه ټولې نه دي، دا دویم صورت به ورسره جوړیږي. بهرحال یو صورت. دویم صورت دا چې امام مشرقي دیوال ته مخ دی، بعضې مقتدینو مغربي دیوال ته دی، د بعضو شمالي ته دی، د بعضو جنوبي ته دی، او د بعضو مشرقي ته دی، خو د امام نه شاته دی. دا صورت به کتاب سره ښه ولګي، نو دا هم جایز ده. ما ویل دریم صورت دا دی چې امام کم طرف ته مخ دی دغه طرف ته د مقتدیانو مخ دی، خو مقتدیان شاته دی، امام مخې ته دی. څلورم صورت ناروا دی چې امام کم طرف ته مخ دی، مثلا مشرقي دیوال همدغې ته د مقتدیانو مخ دی، خو مقتدیان د امام نه مخکې دي. تاسو وګورئ. فإن صلى الامام بجماعت، که منځ وکړي امام په جماعت سره فیها په کعبه کې، فجعل بعضهم، نو شروع شي بعضې وګرځئ بعضې کسان، بعضې مقتدین ظهره خپله شا الى ظهر الامام ته، جازه جایز ده. ولې جایز ده؟ بس امام هم کعبې ته مخ دی، قبلې ته مخ دی، او د مقتدین هم قبلې ته مخ دی، لأنه متوجه الى القبله، امام هم متوجه دی قبلې ته، مقتدین هم متوجه دي. او مقتدین چې دي عقیده هم نه ساتي په منځ کې چې امام هم خطا ولاړ دی، لکه د مقتدینو هم عقیده دا ده بس چې امام کوم طرف ته مخ دی دغه طرف ته قبله ده، بس صحیح ده. البته یوه مسله ده، د تحري مسله مخکې مې ویلې، تیاره ده، د قبلې پته نه لګي او جمع سره مونځ کوي، نو څوک یو طرف ته ودرېدل، څوک بل طرف ته، په مونځ کې کومو مقتدیانو ته پته ولګېدله چې زمونږ غالب ګمان په کم طرف باندې د کعبې دی او موږ ورته ولاړي، امام زمونږ دغه طرف ته نه دی ولاړ، هغه بل طرف ته ولاړ دی، نو د دې مقتدیانو مونځ نه کېږي، اقتدا یې نه ده سه امام پسې. وجه ځکه د دیو په ګمان کې امام په خطا دی، د دیو ګمان دا دی چې کم طرف ته موږ ولاړي کعبه هم په دغه طرف ده، حالانکه امام د دې مقابل ته ولاړ دی، بل طرف ته ولاړ دی، نو هلته مونځ ځکه نه کېږي چې د مقتدیانو عقیده دا ده چې امام هم په خطا دی. او دلته اگر چې امام د مقتدیانو مقابل ولاړ دی، مقتدیان د امام مقابل ولاړ دي، خو په امام باندې عقیده دا ده چې بس هم صحیح دی، ولا یعتقد امامه ولا الخطأ، او عقیده په امام باندې نه لري چې په خطا دی، بخلاف مسأله التحري، په خلاف د مسلې د تحري کې. ومن جعل منهم ظهره الى وجه الامام، دا صورت مې ویلې، څلورم صورت هم دا جوړ کړی، که څوک وګرځي په دې مقتدیانو کې خپله شا مخ د امام ته، یعنی امام کم طرف ته مخي، کم دیوال ته، د ده هم هغې ته مخي، خو د امام نه مخکې ولاړي، نو د امام مخ د مقتدي شا ته شي، د مقتدي شا دا د امام مخ ته شي. لم تجز صلاته، د دغه مقتدي مون نه صحیح کېږي، وجه لتقدمه علی امامه، ځکه دا مقتدي
مقدم دی په خپل امام باندې، حالانکه ضروري دا ده چې امام به مقدمي مقتدي مانی. اقتدا د پاره دا ضروری ده، د مقتدی د صحت صلات د پاره ضروری ده چې امام به مقدمي. خجی یو مسله. دویمه مسله د کعبې نه ګرد چاپیره مونځ کول. نو د دې یو صورت دا دی او هغه صحیح دی چې امام یو دیوال ته ولاړی او دقه دیوال ته د مقتدینو مخی، خو امام مخکی او مقتدین شاته، بس دا جایز ده. څنګه چې منګه کوو دې ځنه کعبې ته مخ کو، امام مخکی او مقتدیان بس شاته. دویم صورت امام کم دیوال ته مخ دی، مقتدیانو دغه دیوال ته نه، نور دیوالونو ته مخ دی، یا ځینې مقتدین امام بس شاته ولاړ دي همدغه دیوال ته مخ دی، خو نور مقتدین دي چې هغه نور دیوالونو ته مخونه دي. نو دغه صورت کې که دغه مقتدین کعبې ته نږدې ولاړې دي، امام نم خیر دی، ورن رسېدلی پې امام کم طرف ته مخ دی، دغه طرف کې د امام نه کم مقتدي مخکې نشته دی، کعبې ته نږدې نشته دی، خو نور درې وړه کم طرفونه دي، هغې ته که کم مقتدین ولاړ دي هغې ته مخ دی، اگر چې د امام نه نږدې دي کعبې ته بیا مونځ صحیح دی. دریم صورت به داسې شي چې کم دیوال ته د امام مخ دی، همدغه دیوال ته د نورو مقتدیانو مخ دی او مقتدین د امام نه مخکې ولاړ دي، یعنی امام نه نږدې ولاړ دي کعبې ته. د دې صورت کې دغه مقتدیانو کم چې د امام طرف ته ولاړ، د امام کم دیوال طرف ته مخ دی، همدغه طرف ته د دې هم مخ دی او د امام نه نږدې ولاړ دي کعبې ته، دغه مقتدیانو مونځ نه کېږي. ځکه ما ویل ضروري دا ده اقتدا د صحت د پاره چې امام به مقدم وي، او دغه صورت کې خو مقتدیان مقدم دي. تاسو ګورئ واذا صلى الامام فی المسجد الحرام، کله چې مونځ کې امام په مسجد الحرام کې، فتحلق الناس، حلقه جوړه کې خلق، حول الكعبه، مسجد حرام دغه مسجد ته وایي کوم چې شرعي مسجد دی، نو حلقه جوړه کې خلق چاپیره د کعبه، وصلوا بصلاه الامام، یومنس کوي په صلات د امام، یعنی اقتدا کوي امام پسې. فمن کان منهم، هغه څوک چې په دې مقتدیانو کې اقرب الى الكعبه، کعبې ته نږدې وي، من الامام، د امام نه خو طرف یې بدلې ښه وایي رستو، جازت صلاته، منځ صحیح دی، اذا لم يكن في جانب الامام، خو شرط دا دی چې امام کم دیوال ته ولاړی کم طرف ته بدغه طرف کې نه وي، ځکه که بدغه طرف کې و نو بیا خو اقتدا نه صحیح کېږي. اعتراض دا جوړیږي چې امام خو د کعبې نه لرې دی او د نورو طرفونو ته کم مقتدین نږدې ولاړ دي، او خو نږدې دي خو مخکې شو، امام وروستو شو مقتدیان مخکې شو، حالانکه شرط دا دی چې امام به مقدمي. نو جواب دا دی تقدم او تأخر لاندې حشه کې هم لیکلي دا اضافي اشیا دي. نو دا اله کېږي چې جهت یو وي، طرف یو وي، چې کوم طرف کې امام دی چې دغه طرف کې څوک مخکې شي نو موږ به وایو مخکې شو، چې نورو طرفونو کې کعبې ته نږدې نو موږ دا نشو ویلی چې د امام نه مخکې دي، نه داسې ویلی شو چې کعبې ته د امام نه نږدې دي، خو دا نشو ویلی چې د امام نه مخکې دي، او نقصان خو همدا جوړوي چې د امام نه مخکې، دا خو نه دي مخکې. ځکه تقدم او تاخر چې انما یظهر، دا خو ظاهریږي عند اتحاد الجانب، کله چې جانب یو وي متحد وي. درېمه مسله د کعبې په چت مونځ کول، نو دا هم زموږ د احنافو په نظم باندې جایز ده، خو دا ده چې ترک تعظیم په وجه به کراهت پیدا کوي. ومن صلی علی ظهر الکعبه، څوک چې مونځ وکړي په چت د کعبې باندې اجازت صلات او مونځ یې صحیح کېږي. وجه دا د زموږ د احنافو په نظم باندې کعبه چې ده دا دغه ځای ته ویلی کېږي، کوم معنی چې د آبادي جوړه ده، نو آبادي کعبه نه ده، ځکه خو منتقل کېږي یو ځای نه بل ځای ته، او بیا دغه ځای د عرش معلا نه د تحت الثرا نه تر عرش معلا پورې دا ټوله فضا ده، بس آبادي وي او که نه وي. امام شافعي رحمه الله وایي د دواړو نوم دی، د ځای او د آبادۍ دواړو نوم دی. نو آبادۍ ته به مخکې، نو که څوک پر چت ودرېږي بیا خو آبادۍ ته مخ نه شو، آبادي خو یې د خپو لاندې راله، نو دغه صورت کې قبلې ته مخ نه راځي نو مونځ یې نه کېږي. خلافا للشافعي رحمه الله،
لأن الكعبة هي العرسة دا زمونږ د حنافو دلیل دی کعبه دغه ځای ته ویلې کېږي دغه میدان ته کم باندې چې آبادي جوړه ده دا کم حصه د کعبې د ځمکه دغه یادی او دغه شان هوا ته ویلې کېږي الی عنان السما تر اسمان چته پورې دا زمونږ د حنافو بنس دون البنا بنا ته نه وي ولې نه وي بنا ته ما وجه ویلې لأنه ينقل بنا خو یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېږي ويحول والقبلة لا تتحول قبله خو یو ځای نه بل ځای ته نه منتقل کېږي نو معلومیږي بنا چې ده که نه بنا دا قبله نه ده الله ترى دلیل پیش کوي که یو سړی په جبل ابي قبیس ودرېږي دغه غر باندې او مونځ کوي نو کعبه خو یې لاندې ده خو بره هوا ته مخ جوړېږي نو مونځ یې کېږي نو معلومه شوله صرف آبادی معلومه شوله چې آبادي د کعبې نوم نه دی الله تعالی ته نه ګوري انه لو صلى على جبل ابي قبیس کې یو سړی مونځ وکړي په غر د ابي قبیس یا په دغه ځای کې اوچت جاز کې روان دی او مونځ کوي جاز مونځ یې کېږي هر ځای کې چې په جاز کې دی بره نو د هغه مخ خو کعبې ته نه بره هوا ته ولا بناء بین یدیه حالانکې مخې ته آبادي نشته البته د کعبې په چت مونځ کول الا انه یکره د مونځ په چت د کعبې کول دا مکروه دي وجه لما فيه من ترک التعظیم ځکه به دی کې ترک د تعظیم کعبې دی تعظیم نه کول دی حالانکې حدیث کې ته منع راغلی وقد ورد النهی نهی وارد ده عنه د ترک تعظیم نه ترک تعظیم مه وایه نهی وارد ده عنه د کعبې په چت د مونځ کولو نه عن النبي صلی الله علیه وسلم نه نقل دی لاندې لیکلي نبی علیه السلام منع کړی د ان یصلي فی 7 مواضع چې وزینو کې دی مونځ وشي دی نه منع کړی په هغې کې یو وفوق ظهر بیت الله د بیت الله په چت باندې مونځ کول البته زمونږ د حنابو په نسبت باندې منهیان هو چې دا تقاضا د عدم نه کوي عدم مشروعیت بلکې د مشروعیت تقاضا کوي یعنی منهیان هو فعل که څوک کوي نو کیږي اگر چې ښه به نه کوي